قسم می دی د سحر په وخت باندې او قسم می دی په دې لسو شپو باندې. دا لشپې د ذلحجې دا ډېرې زیاتې د برکت او ډېرې زیاتې د حرمت قابل ورځې دي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایو دی ورځو اعمال ته نوري ورځي نشي رسیدي. او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما هغه فرمای چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل په دې لس ورځو کې چې انسان کم عمل کوي نو دې عمل ته د بنیادمو انسانانو یو عمل هم نه رسي. نو صحابي تپوس کوي د الله رسوله آیا جهاد هم نشي رسیدی وته؟ یو سړی د الله په لاره کې مجاهد دی جهاد کوي د دې لسو ورځو نه علاوه او یو سړی په دې ورځو کې اعمال کوي نو آیا دغه د جهاد د عمل هم دې ته نشي رسیدی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل او د جهاد عمل هم د دې عشرہ ذلحج دی ورځو د اعمالو ته نشي رسیدی. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هغه مجاهد چې هغه د الله په لاره کې جهاد لوزي او د خپل جان او خپل مال دا دوانه په میدان جنگ کې پریدي نو د دې سړي د عمل دې ته رسیدي شي د دې نه علاوه وته د برچا اعمال هغه فضیلت دې ته نشي رسیدي. دومره لوی فضیلت دې د دې ورځو عشرہ ذلحج. نو چې دومره لوی د فضیلت ورځې دي نو زمونږ د پاره پکې څه حکم دی چې موږ په دې کې څه کولی شو؟ نو اول نمبر حکم دا دی چې په دې کې به ته نفلي روزې نیسې، نفلي روزې به نیسې او دا نفلي روزې انتهایی فضیلت لري. موسی علیہ السلام الله رب العزت ته بار بار درخواست کو چې الله ستا ملاقات له درتلل غواړم. الله رب العزت د هغه التجا او درخواست قبول کو. الله رب العزت ته فرمایل چې ته کله راځې زما خواله نو یو میاش بتا روزي ونیسه، یو میاش به روزي ونیسه. د هغې نه بعد به بیا ته راشي او زما سره به هم کلام شي کوهی تور باندې. موسی علیہ السلام د ذیقعدې دا کومه میاشت چې ختمیږي د دې میاشتې ټوله روزه ونیوه او د ذیقعدې په آخره باندې د میاشت اخرنی تاریخ وو چې کوهی تور ته د الله رب العزت ملاقات لا د الله رب العزت سره هم کلام کېدو د بارا موسی علیہ السلام حاضر شو. موسی علیہ السلام چونکې د الله خواله روانو او سړی چې د الله خواله ځي نو ظاهري خبره ده چې دی به د هغې مطابق څومره چې لویه هستي د هغې مطابق سړی خپل بناو سنگار کوي، خپله صفایي کوي، خپلې کپړې پاکوي. اوس یو پیغمبر د خپل الله سره ملاقات کوي نو ظاهري خبره ده چې هغه به څه نه څه صفایي خو به کوي بلکې اعلی مقدار سره به کوي. موسی علیہ السلام مسواک استعمال، دا مسواک سنت طریقه ده او په دې کې ډېر زیات فضیلتونه دي اگر چې امت وس پرېښی دی، امت وس پرېښی دی. او کم چې مونږ ورته غیردونه وایو هغه غیردونه د علاج په طور باندې مریضانو ته لیږي او وای باقاعده د یورپ په دکانونو کې په سټورونو کې باقاعده په شیشو کې دا مسواکونه بند پراته او هغوی خرڅه په غټ قیمت باندې، ځکه چې دا د مسلمانانو پیغمبر ویلی دي، د مسلمانانو پیغمبر ویلی دي چې په دې کې شفا ده او یو مرزونو شفا ده بګي په یو مسواک. اوس که چا مونږ ته ووایي که نه
چې هلکه بھائی دا پلانکي انجکشن دی او دا انجکشن ته ووایه په دې کې د 2 مرضونو علاج دی یو زیړې او یو شوګر. نو سم خیال دی کېدای شي چې نمبر به نه میلاویږي، یو بل به داخله دا مرای ماتېږي چې هلکه بھائی ما ته پرېږده مسلمانه، زما د مور ضرورت دی، زما د پلار ضرورت دی، زما د تره ضرورت دی، زما په خپله ضرورت دی. او کېدای شي چې د دې ذخیره اندوزي هم شروع شي. دې ذخیره اندوزي به کېږي چې مسلمان ته ضرورت دی بھائی پټوه، چې مسلمان ته چېرته پیدا ونه رسي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او د نبی خبره او بیا د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د خلی مبارک خبره هغه به څومره اعلی څومره رښتونی وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا یو مرزونو شفا ده، لیکن مسواک الا ماشاء الله چا سره وي او نور په مشکل سره ملاويږي. څوک نه ساتي مسواک، ځکه چې ټوټ پیسټ یې کنه نو ټوټ پیسټ څه کوي؟ د کم مرض علاج دی به ما ته بګوخه په ټوټ پیسټ کې د کم مرض علاج دی. یو ډاکټر دی وخت دا د مرض علاج دی نشته، صرف صفائی ده. هغه یقیني نه ده، ځکه چې مونږ کو ټوټ پیسټ استعمالو د هغې باوجود غاښونه خرابېږي. او مسواک نه استعمالو، مسواک استعمال کا ته ګوره الله رب العزت به د ټولو بیمارونو محفوظ کړي. خو موږ مسواک کله شروع کړو چې کله زموږ غاښونه خراب شي، دا به د بچپن نه ماشوم په دې عادت کا، ماشوم په دې باندې عادت کا. ماشوم نه هر وخت تپوس کوه بچې ستا سره تسبیح شته که نشته، بچې ستا سره مسواک شته که نشته. مونږ ته د نورو څیزونو تپوسونه ډېر کوو او کم څیزونه چې د هغه د صحت دپاره د هغه د تربیت دپاره ضروري دي هغې مونږ اړو تپوس نه کوو. موسی علیه السلام مسواک و. کله چې د الله تعالی ملاقات ته حاضر شو په کوه طور باندې، نو الله رب العزت وته وفرمایل اے موسی، اے زما کلیمه، تا دا مسواک ولی واله؟ وی الله ستا خواته حاضرېدم، اے الله په ذهن کې مې دا وه چې د دې معدې نه مې بدبو راځي. په دې روژې کې تاسو لیدلي که نه د معدې نه داسې یو بړاس غونده کې راوځي، نو د هغه بدبو د وجې نه ما مسواک وو چې د بېادبۍ کې را نه شي. الله رب العزت ته وفرمایل ای زما کلیمه، د روزهدار د معدې نه چې دا کومه بدبو راځي دا ماته د مشکو نه بهتره ده، د مشکو نه راته ډېره خوښه ده، د مشکو د خوشبو. اوس داسې وکړه چې دا ذلحجه شروع کېږي، د دې ذلحجې دا 10 روژې ونیسه د کفارې په طور باندې. نو دا د ذلحجې دا روژې دا د وخت نه را روانې دي. موسی علیه السلام هم نیولي او نبی علیه السلام یې هم عادت و د نبی علیه السلام چې دا روژې به یې نیوې. دا مونږ چې وایو که نه چې بھائی دا ورکوټي اختر په ورځ باندې د ورکوټي اختر په ورځ باندې څه خوږ څیز خوړل پکاري او د غټ اختر په سحر باندې بس نه خورې حتی تر دې چې قرباني وکړي نو د قربانۍ د هغه غوښې نه به اولنۍ خوراک وکړي. نو دا ولې وایي؟ ځکه چې دا ورځې د روژې نیولې وې، دا 9 روژې وې، نو ستا افطار به د قربانۍ د څاروي په غوښه باندې کېږي. نو ډېره برکتي عمل دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي نبی علیه السلام په مجلس کې وفرمایل چې د دې 10 ورځو اعمال دې ته هیڅ یو عمل نشي رسېدی. نو صحابي ته پوښتنه وکړه د الله رسوله د مجاهد جهاد وته نشي رسېدی چې هغه د الله په لاره کې جنګيږي؟ وی نبی علیه السلام وفرمایل چې نه، د مجاهد جهاد وته نه رسي. بیا نبی علیہ السلام په خپل باندې ارشاد فرمایو، دا بخاری شریف روایت دی، حدیث دی بخاری شریف. نبی علیہ السلام په خپل باندې فرمایل ها هغه مجاهد چې د خپل جان او خپل مال دا د الله په لار کې پریدي، یعنی ال تلار شي او شهید شي، مال هم پاتې شو، جان هم پاتې شو، شهید شو، نو دغه سړی دا عمل دا حاصلولی شي د فضیلت د دین علاوه بل سړی نشي حاصلولی. نو لہذا اول نمبر عمل په دې کې روزه نیول، منځونه کم 15 وخت دي د دې پابندي کول، د نوافل او د سنت او اهتمام وسره کول.
عموما مونږه فرایض طرف ته ډیره توجه ورکاو، سنت او واجب دې ته هم توجه ورکاو، لیکن نوافل ته څوک توجه نه ورکوي. حالانکه دا نوافل هم پکار دي، دا نوافل هم کول پکار دي، ځکه کچری د قیامت پر ورځ باندې ستا په دې فرایضو کې کمی راووتو نو الله رب العزت په دې نوافل باندې پوره کی. او د دې سره سره انسان د قربانۍ د ساروي تکل شروع کی، د قربانۍ د ساروي تکل شروع کی چې بای زب څنګه قرباني کومه، ځان د پټولو لپاره هیله نه کول، قربانۍ د ساروي تکل شروع کوشش سړیو کی دا سي چې نور قرضونه بنئ او دا قرض ورکول شي نو د قربانۍ د ساروي د لپاره دی قرض وکي. خو ما مخکې مارز کړو چې یو سړی داسې دی چې هغه وایي چې یاره بای زه بیا دا قرض نشم ورکولی، نورې مسلې مې دنیا دي، نو بیا دې هغه قرض نه کوي. هغه ته زما رای دا ده چې هغه دې زړه کې جذبه شته، مینه شته، قربانۍ جذبه ده چې یاره زه هم قرباني وکړم، خو نشته ورسره پیسې. الله خو یې نه کنه، الله د زړه یې نه په دې زړونو باندې فیصله ده. نو لہذا په دې ورځو کې د قربانۍ تکل شروع کو. بل یو عمل نو تکبیرات وایو، ناستا ولاړه په هر حالت کې د الله تعالی تکبیر او تحلیل او تحمید بیانو. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات وایو په ناستا په ولاړه هر انسان چې ګرځي را ګرځي ساروي لورځي تکبیر وای، نو دا تکبیرات وایو. یو دی مقید کم چې بیا د هر مانځنه بعد بیا موږ په هغه درې ورځو کې وایو، نو دا تکبیراتو دا اهتمام کول. نو په دې ورځو کې د اعمالو طرف ته متوجه شو، څنګه چې په کوم ورځو کې د نیک عمل ثواب سیوای نو د قشان باغ ورځو کې د بد عمل ګناه هم ډیر زیات دی. نو په دې ورځو کې خصوصا د ګناهونو نه ځان محفوظ وساتو.